صدقة الفطر سرسایه د امام الائمه امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې اعتقادا واجب ده او عملا د دې حکم په شان د حکم د فرض دی. د مکی معظمه په کوسو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د دې اعلان د پاره ولېګل. د حدیث مبارکه ترمذی شریف کتاب الزکات کې موجود دی او مشکات المصابیح په کتاب الزکات صدقه الفطر په دریم فصل کې دا حدیث نقل کړی دی چې الا ان صدقه الفطر واجبه على كل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر. چې تاسو دا اعلان وکړئ چې خبردار سرسایه صدقه الفطر په هر مسلمان باندې واجب ده، کدا نارینه او که زنانه، کدا ماشومی، کلوی، که غلامی او که آزادی. د سرسایي مثال دا سیده لکه مانځه کې چې کله یو انسان واجب پریدي د مانځه کې غلطی راشي د داغي جبيري د پاره د سهوا کې نو پاغي باندې د غلطی چې دنو دا پټ شي مکمل شي. د غرنګي روزه دا تراوی دی عبادت تی پدې کې مسلمان د کوشش او د احتیاط باوجود عاجز دی د دنه پکې کمزورتیا راځي چې څنګه د روزه حق نو هغه شان دی داغه حق چې دین ادا نکي نو د دې سرسایي په وجه باندې با د دغه کمزوري په دغه رمضان په د عبادتو کې په د روزو کې راغلي د دې په برکت باندې د دې په وجه باندې هغه پوره کیږي. دغه رنګي په بخاری شریف په کتاب الزکات کې حدیث موجود دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر لازم کړی د په هر مسلمان باندې، کاغه ازادي او کاغه غلامی، کاغه ماشومی او کاغه لوی، کاغه نارینه او که زنانه. د بدا د اختر د مانځنه مخکې ادا کړي، کچا په روزه کې ادا کړه یا په د اخري عشر کې ادا کړه، د اختر نه یو څو ورځې مخکې ادا کړه نو هم جایز دی. صدقه الفطر مقدار څه دی دا به څومره ورکي نو د دې مقدار چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دی ابو داود شریف کتاب الزکات کې د حدیث موجود دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د بصری په منبر باندې د رمضان مبارک په اخره کې دا خطبه و فرمایله چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الصدقه صاع من تمر او شعير او نصف صاع من قمح، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صاع د کجورو او د وربشونه مقرر کړی دی چې دا غینه درنیم سیر راځي او د نیم صاع د غنمونه یا د وړونه یا د دې قیمت څوک ورکي نو نیم صاع ورکي چې هغه په کم 2 سیر دی. دا په هر یو نارینه زنانه ماشوم او لوی او په آزاد او په غلام باندې نبی رسول الله مقرر کړی. اوس د کور مشر چې نو په د باندې د خپل اهل او عیال د نابالغ اولاد سرسایه ورکول دا واجب دي او چې کم د بالغ اولاد دی نو کداغوی د طرف نه هم د صدقه ورکړه سرسایه ورکړه نو دا بالکل جایز دی استحسانا. چې کم در مختار کې مسله ذکر ده چې ولو ادى عنهما اجزاء استحسانا، چې استحسانا زګه چې عادت هم دغه دی چې دا د دوی سره شمارل کېږي نو کدوی ورکړه په غیر د اجازت نه نو دا هم جایز ده. او کچرته د بل چا د طرف نه اهل عیال نه علاوه یا اهل عیال د روډ طرف نه یا چې کم دی نو بهر ملک مقیم مسافر داوی د طرف نه دلته سوق سرسایه ورکي نو داغوینه اجازت اغستل پکې لازمی دي. که داغوینه اجازت وانه غسته نو سرسایه نه ادا کیږي. او پاد شو دا مسله چې په بهر ملک کم مسافر دوستان ملګری دي او هغه سرسایه ورکي نو داغوی د سرسایه د ورکولو څه طریقه ده هغه بسنګ سرسایه ادا کوي نو دا مسله دا ساتي چې په سرسایه ورکولو کې د سرسایه ادا کون کې لره اعتبار دی. کدا سرسایه ادا کون کې کس په پاکستان کې نو د دلته د پاکستان په حساب باندې ورکي او داغوینه به اجازت اخلي نو د دغه مسافرو سرسایه په پاکستان کې نور ملکونو چې کم مسافری نو په خپل ملکونو کې هم داغوی سرسایه ادا کېدی شي او کاغوی الته ورکي نو الته ورکول شي، خو د دواړو حکمونه جدا جدا دي. که په پاکستان کې څوک داغوی د پاره ورکي او داغوی د اهل عیال د پاره ورکي نو اول دا خو چې داغوینه به اجازت اخلي ځکه په غیر د اجازت نه د بالغو سرسایه دانه ادا کی نو بیا به د خپل ملک په حساب باندې ادا کوي چې دلته صحیح حسابي او کنه دا ادا کون کې چې کم په در مختار او شامی و غیره کې دا کوم مسله ذکر ده چې د امام محمد سے بنس باندې او دا او هو الاصح دغه صحیح مسله ده چې ول معتبرتو فی الفطر مکان المؤدی، چې په صدقه الفطر کې با دا د ادا کون کې کسر اعتباری
که ادا کوونکې په بهر ملک او الته کې د صدقه فطر ادا کوي او اختر هم الته کوي او صدقه الفطر هم الته ادا کوي، نو بیا په د باندې خپل سرسایم او خپل د نابالغ بچو سرسایم په د باندې الته واجب ده، د هغه ځای په حساب به ورکوي. بیا یې که الته ورکوي او که نه هغه پیسې خپل ملک ته رالېږي الته تقسیموي، خو په د باندې بیا د هغه ملک موافق سرسایه ورکول لازمي. او که د په اجازت باندې د سرسایه هم او د اولاد سرسایه هم په خپل ملکونو کې ورکول غواړي، نو بیا به د خپل ملک په حساب باندې ورکول شي.